درېږم زه ولې د ټولو الزامونه په خپل سر واخلم؟ ها؟ د چا چې زړه کې څه راځي نو ماته وایي. نه پرېږده، زه خو څه چای شربت له نه یم راغلی. ما ته چې کله راهیلي ویل چې تاسو د کینیډا تلو تیاریانې شروع کړي نو راغلم، رانغلم، راویلېږلم. کله به ځې سادي؟ چې څنګه تلو اپا لا خو پته نه لګي، بس پیکنګ هم شروع کړی دی. اے تلو جی زمونږ د اطلاع مطابق خو صرف ساده جی روانه ده، زمونږ خسته شهزادیه سیلا چې ده فلحال دلته ده موږ سره. تاسو خو پرېږدئ چې هیرورا اله زما تا نم ډېره ګیله ده. خور دې راته ویلي او د خور خبر ته وانه غستو. افاورې تاسو ټوله دنیا خفا د زمانه یو تاسو پاتې وې، تاسو هم خفه شوې. دا ټوله دنیا مونږ رور خور نه ولې خفه کېږي؟ مونږ څه قصور کړی دی اخره؟ ټول جون پاتې د ګیلو مانو ته ته راته دا ووایه چې څه حال دی دا د خپل راهیله پریشانه به وي. ډېر انسلټ شوی دی دغه که نه؟ او ظاهره د پریشانه خو به وي غریب. سړي خپلې پریشانۍ نه ظاهروي، پټې کي. دا خو ښځې دي چې چېرته کیني بس جړه انګولا شروع کی. اوس چې لاړه شي ټیلر به چلی هلته کې. زه لا په نور منزل کې یوازې څنګه پرېښودی شم؟ دا څنګه کیدی شي چې زه تا سره کینیډا ته لاړ شم، هغه یوازې دلته پرېږدم؟ هغه زما نه بغیر دلته نشي پاتې کېدی. تاسو ځان پوه کوئ، هغه ځوانه جینۍ ده، هغه به دلته څنګه پاتې کېږي؟ چې ته ځې نو هغه به ځي که نه؟ ته څه وې چې په منټونو کې به دا هر څه وشي؟ په دې ټول کار کې وخت لګي، دومره اسانه نه ده. ماته نه ده پته سکندره، بس ما سره دا واده وکړه چې سلا به موږ سره کینیډا ته ځي. د خدای دپاره زما په خبره ځان پوه کوئ تاسو. زه خو تا هم ځان سره بوتلل نه غواړم. ته د سیلا نوم پکې د کومه راغلو؟ زه پته نشته زه پاکستان ته ولې راځم؟ صرف خپل مازغه خرابولو نه بس. حافظ علی خفه نه یم، صرف غوسه یم تا ته زه. هسې دا راته ووایه، پلک ویدن خو دې په جاره جګه ماته کړه، تا سره د والو دې ماته کړه. هغه وخت چېرته نه راغلو تا کې همت، او اوس چېرته لاړو هغه همت؟ اوس دې ولې سر ښکته کړو؟ بس د ځان دپاره ما نه سم نه کېږي. جی ویدن تا ما دپاره ماته کړې وه که نه؟ یار ته ولې نه پوهېږې؟ ته چې دباو کې دا دنیا به دې نوره په دباو کې ساتي. څوک درته وایي چې چغې سوري وباسه او بدتمیزي کوه؟ هو ناجایزه ناجایزه مه جوړوه ته یار. اوس خو به زه کینیډا ته لاړه شمه، خبرې هلته به هر څه ټیک شي، حاتم به هم راشي، موږ به د یوې فیملی په شانتي اوسو. زه به تعلیم هم شروع کړم. ها څوک به کوي دا هر څه؟
او څنګه بکیږي دا بابا به مې کوي کنه هغوی به بوزي مونږه سیریسلی سلام او کنه تر نن پورې ستا بابا تعالی څه کړي دي چې اوس پې کوي ما هو ریدلې د هغې به تا دلته پرېږدي او ځي به صرف سادیه چاچی به ورسره ځي دا تا ته چا ویلي دي ها مور مې وې بابا ته ما واورېدل زه ښه ده که نه پرېږده چې ځي هغې چې کله هغې لاړ شي که نه نو موږ ډېرې مزې کوو ته به بیا کالج کې داخله شي ها ته به بیا زیاده مرغې شي ګوره موږ به ډېرې مزې کوو ها او ښه ده که نه چې لاړ شي ټولې پابندۍ به دې ختمې شي او هیڅ فرق نه پرېوځي یار ها ها تاسو ما نور منزل کې پرېږدئ او کینیډې ته ځئ تا ته دا چا ووی ستاسو څه خیال دی چې تاسو ما ته وایي نه نو زه به خبرېږم نه ما ته نه ښکاري چې سکندر به دې وخت موږ ټول ځان سره بو نو تاسو سوچ وکړو چې ما به دلته پرېږدئ او لاړ به شئ ما سکندر ته ویلي دي چې سلا ځي نو زه به ځمه او اوس پوه شوم زه زما تلل خو ممکنه نه ده دې دپاره تاسو زما شرط کېښودو او دلته یې څارېدل غواړئ سلا څومره شک نه یقین دی ماته په خپلو سترګو مې لیدلي یو ځل نه څو ځله د ماشومتوب نه تر اوسه پورې څه کتلي دي تا وایه څه دې کتلي دي ژبه سوځي زما دومره بې حیا نه یم زه سلا سکندره سلا به موږ سره کینیډې ته ځي که نه سکندره به ځي که نه واده وکړو چې سلا به موږ سره کینیډې ته ځي که نه लाइट बंद कर दो प्लीज लेवने दादा लेवने
دا پاگلخانه کې داخله کا یریږي مریږي نه ډرامه کوي دا ډرامه هر وخت سناسه تماشا جوړه کړې وي دي چې یو شړک ورکه مکنه دا څه وایي سکندره د دې حالت ته خو ګوره علاج وکړه د دې خپلې لیونۍ لور دا هر وخت ډرامه دا هر وخت ژړا چغې او سورې پاگلانو لا خو بس 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 بچې بس بس ایرورا دا ډومبي ځل خو نه دي شوي دا د هره ورځ کیسه ده اوس بس هر وخت چې دی دورې راځي پسې لا بیګم مونږ هم داسې په نیمه شپه خپل بېخپې سرتور سر په منډه 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 ورشو سلا بیګم لا دې ځل خو په ډېره موده پس دوره راغلې ده هسې خو به په هره دویمه راتله نو نور څه ویریږي داسې ده جی آو مونږ ته خو چېرته پیریان ښکاره نه شو نور منزل کې 15 کاله مې وشو دلته او سلا بیګم ته ښکاره شي ځکه خو وایم چې سلا وغیره دي سکندر سره اوسي که څه خبره وینو هیڅ خبره نه بیماری ده او هغه هم ذهني بیماری ته خو چپ کښېنه مړی تاسو ته خو بس زه میلاو شوې یم که نه د خپلې غوسې دپاره زه خو دا ویل غواړم مشرې اپا چې هلته به په داسې حالت کې څنګه اوسېږي سلا هلته اوسېدل به سلا ته ګران شي تاسو خپله ووایئ که خدای مکړه چا ګاونډي هلته رپوټ وکړو نو پاگلخانه کې به داخله و بیا ای سکندره دا خو به نورم ښه شي په دې باندې به د هغې علاج وشي ها اے مشرې اپا هلته ډېرې پیسې لګي ډېر ګران دی دا کار او ما ته خو ښکاري چې تاسو زما دشمنان شوئ نه ښکاري راته چې خپل کور والا سره خبرې کوم تاسو خو همدا غواړئ چې زه خپل بچي راغونډ کړم او د دې ځای نه ورک شم بس څوک زما پروا هم نه کوي چې ستا په خپلو بچو پروا نشته دی نو د نورو نه دا تمه ولې لرې چې ای به ستا د بچو ذمهواري والي سلیمه وروره ته پردې او که زما خپل د دې خبرې خیال ته هغه وخت نه راتلو چې تا د بزنس خبرې کولې او نن چې درته مونږ ستا ذمهوارۍ په ګوته کړې نو ورورولي درته رایاده شوه ډېره غلطي مانه شوې ده چې ما خپله مسله ستاسو مخکې وړاندې کا سل ځله خپلې مسلې راوړه ته خو د خپلو ذمهوارو نه ځان مه خلاصوه سکندره څومره کلونه وشو ستا د واده بچي دي ځوانان شو خو ته او سادیه چېرته یو ځای پاتې نه شوې ای وروره سادیه د سره چېرته پاتې کیدی شي هغه دلته مزو کې ده ښه خوشحاله او عیاشو کې ده ها هلته خو به ټول کارونه پخپله کوي محنت خواري به کوي ها بچي په مفتو کې لوی شو مزې کومه ښځه به وي چې خپل خاوند نه لرې اوسېدل غواړي اپا دې نوشي ته وګوره 2-3 ورځې چې ټول لاړ شم نو ژړا انګولا شروع کي ای وروره د بعضو ښځو عادت وي ده د خاوند مخکې د ژړا انګولا د همدردۍ دپاره ګنې ولې دې ته څه تکلیف دی دلته سکندره په دې خبره ځان پوه کړه زه چې هیڅ پوهېدل نه غواړم سلیمه وروره پلیز کتل غصه خو د ټولو بس د پوزې په سر پرته وي د عقل خبره خو څوک کولی نشي نو مشرې اپا زه خو سکندر سره ته یو حده پورې خبره کولی شم مشر ورور دې ورسره خبره وکړي یا د دې کور مشر دی ما ورته ولې بدوئ تاسو نو شي زما کپړې راواخله لاړه شه جی چې څنګه به ختمیږي دا کیسه اے یاره زه ته د خدای په قسم وایم که زما د خاندان سره مینه نه وي زه د دې خاندان انسان نه یم نو زه تا ته د فورا نه مخکې دا وایم نن دې د کور وباسي سبا به یې د کاروباره بې دخله کړي چېرته تاسو هغه پیرې خو نه یې چې د چا په کتو باندې سلا ویریږي زه یریږم زه یریږم اے یاره ته سلا څنګه بوتلی شي یار نه اے زه خو حیران یم سکرونه دي ستا وینه ده ستا هغوی له ستا په مسله پوهېدل پکار دي سکرونه یاره جوهیر وروره هغه سکرونه دي د هغې نه خو زیات مخلص تاسو یئ
د هغې خو دا کوشش دی چې زه سادیه او بچي د خپل ځان سره بوزم. اے یاره زه راته د خدای په قسم وایم که زما د خاندان سره مینه نه وي زه د دې خاندان انسان یم نو زه تا ته د فورا نه مخکې دا وایم نن دې د کور وباسي سبا به یې د کاروباره بې دخله کړي. اے یاره نور منزل خو ښایسته کېږي یله کله چې تاسو درې واړه وروڼه داسې یو ځای په اتفاق ولاړ یې. الله پاک دې همداسې قایم او دایم لري تاسو ټول. وره زما خبره که زما په ذات کې باور ویستا اعتبار ویستا نو زه خو به دا وایم چې خپله سلا دلته پرېږده ته علاج نه هېڅ نه اورم. زما وره علاج ډېر ضروري دی بغیر علاج یې څنګه بوځې ته زما دلته دوه درې ډاکټران ښه واقف دي خپله به یې بوځم خپله به یې راولم په خپله به یې د هغې پوره ذمهواري په سر اخلم. یقین وکړه سبا مطلب دی چې دا ټوله فیملي به د نور منزل نه کټ شي. یار یو کس دلته په کار دی بس دومره خبره یاد ساته الله پاک دله جایداد درکړی دی تاسو له ستا پوره حق دی په دې کې او بالکل قبضه کول پکار دی. الله دې معافي وکړي زما بالکل مطلب دا نه دی چې زه دې په زړونو کې وسوسې واچوم نه د خدای قسم خو احتیاط ډېر ضروري دی کنې نور منزل خو ښایسته کېږي هم په تاسو باندې. ما ته خو چې کله موقع میلاو شي نو زه تاسو وروڼو ته دعا کوم چې الله پاک تاسو همداسې په اتفاق وساتي. ته پوه شو زما په خبرو ضروري ده او په دې فیصله به قایم ولاړې پوه شوې زما په خبره او شاباش. یاد دې کو شابه اوس بله پاڼه یاده کا موږ څنګه خلک یو مطلب څنګه خلک یو سم خلک یو ټیک ټاک یو نه موږ ښه خلک نه یو. ښه څنګه موږ چې څنګه ښکارو که نه هغسې یو نه. څنګه ښکارو تا چېرته نور منزل د بار نه لیدلی دی چېرته چې د نور منزل غار شان نوم لیکلی دی دا اوچت عمارت غټ دیوالونه مضبوطې ستنې د مزې خبرې څه ده او په دې کې یو ډېر شریف خاندان اوسیږي چې ښځې یې فرشتي دي د وفا فرشتې او د دې ځای سړي سوچه سړي دي. په هر حال مشر وروره په دې بزنس او په دې جایداد کې زه تاسو سره برابر حصه دار یم. که زه در سره بزنس کې کار نه کوم نو زما لاس لاسه راځي هېڅ هم نه کمه میلاویږي ماته. زما بچو له د 2 وخت روټۍ ورکوئ یا د حاتم فیس ورکوئ تاسو که ډېره نه نو لږه خو رالېږم مشرې اپاله دغه ځای نه که نه. روپۍ پیسې ته هر څه مه وایه سکندره ذمهواري اخیستل او هغه پوره کول هم څه شی دی. زه په هر څه پوهېږم ماشوم نه یم زه. غلط پوهېږې ته زمونږ په نیت باندې شک کې ته مونږ خو صرف دا وایو چې ښځه خاوند یې یو ځای اوسي اخر ماشومانو ته د پلار هم ضرورت وي. تاسو نه څه پټ دي مشر وروره د سادیې په شان ښځې سره زما نوره ګزاره ګرانه ده. دومره ستغې سپورې یریدونکې ښځې سره زما خو روح ګډ شوی نه دی. روح د چا سره ګډېږي سکندره ګزاره به کې که نه. ګزاره مې کړې ده مشر وروره کله مې هم سادیې سره خراب سلوک نه دی کړی حالانکه زموږ د دواړو په طبع کې د ځمکې اسمان فرق دی.
که چیرې موږ یو ځای اوسېدو نو دا واده پخوا ختم شوی و. دا د ماشومانو خبرې دي څه کاکونې خو نه د زلمو بچو پلارې که چېرې سادي هلته نشي تللی نو ته دلته راشه هر څه پرېږده هلته. دا نشي کېدی مشر وروره، زما طبیعت دلته د اوسېدو قابل نه دی. او د مزې خبر پته څه ده؟ آی ایم شور نه به وي پته. څه زما ملګری نه ډېر امپریس کېږي مانه. وایي راته یار زیني څه ښایسته کور دی ستاسو، څه ګریسفل او ټریډیشنل کورنۍ ده ستاسو. څنګه ټول خلک په مینه یو بل سره یو ځای اوسئ. او د خفګان خبره څه ده؟ دا سفید پوشه عزتداره روایتي کورنۍ کې یو جینۍ اوسي چې د شپې په خوب کې اچانک ویریږي، چپه چپه اوسي. دا ټول کور والا هغه په ګله ثابتولو باندې لګیا دي. خو تا ته پته ده چې هغه ماته څه وایي؟ هغه ماته وایي چې زه دلته د ټولو نه یریږم، ټول کور والا نه. ولې؟ آخر داسې څه دي دې کور کې چې هغه ته داسې ویریږي؟ سلا یریږي چغې وایي. ته او زه خو د نن جنریشن خلک یو که نه، نو بیا موږ په دې ولې نه پوهېږو چې سلا ته کم پرابلم دی. آخر هغه چې څنګه ده داسې ولې ده هغه. مونږه چرته په دې د ځان پوهېدلو کوشش ولې ونه کو رایل؟ مونږ دومره سنسیټیو خلک یو هم. اوس دا ټول ستا په خوښه او ستا په مرضی خو چلیدی نشي. نو ټیک ده، بیا د نور منزل نه خپله حصه ماله راکئ، خپل بچي به واخلم او ځم به. د نور منزل د برخو د حصو خبرې کوې ته؟ نو د هر څه خو برخې وشوې که نه مشره وروره، څه پاتې شو؟ د بچو د بزنس هر څه خو جدا دي. د نور منزل د کور کچن خو ما تر ننه پورې بیل بیل کړی نه دی. تر اوسه پورې پکې شریکه روټۍ پخېږي او ټول په یو ځای ناستې خوري. ستاسو په دې روایتي او شریکه کچن کې زما بچو ته روټۍ ملاویږي نه، نو دا څنګه شریکوالی ده؟ دا چا ویلي دي تا ته؟ او نن پورې هغې د چرته نه خوړه؟ نو بیا مې نن ولې بې دخله کوئ؟ ټیک ده، زه به په څه طریقه سادیه ځان سره بوزم څه موده پس. خو سلا او حاتم خو پرېږدئ تاسو دلته. سلا به د مور پلار نه بغیر اوسېږي دلته؟ دلته به د هغې علاج کېږي مشر وروره، جوهر ورور به کوي د هغې علاج. زه خو وایم چې خو غونته رشته مونږ ولټو او د هغې واده وکړو مونږ. سبق خو هغه ویلی نه شي چې اوزګاره ناست دی، دماغ خو به خرابېږي که نه. د ښځې چې کله واده وشي نو ټوله سرتیزي ترې نه وځي، مازغه یې سم شي، هېڅ دورې مورې پرې نه راځي. بس تاسو مشر اپا سره خبره وکړئ چې ورله ښه غونته رشته وګورئ، هغه واده کوي پلیز. ها 15,000 لاړې د کیستونو او حساب دې شو پورا. وای خدایا چې دا کشتونه به کله ختمیږي چې ځانم ته خلاص شي. دومره ګراني ده چې خرچې پوره کولم راته ګران شو. سادي دا راته ووایه چې نن سیلا بیګم ولې رانه روټۍ خوړوله؟ طبیعت یې ټیک نه دی مشرې اپا. زیني هغه خپلې کمرې ته بوتله. کته زما زیني څومره خیال ساتي، د خویندو په شان ساتي. سیلا جوی راته وی چې یو لوی نفسیاتي ډاکټر دی، د هغه دوست دی، په یو ډېر لوی هسپتال کې کار کوي. هغه راته وی چې سیلا به بوزم ځان سره راغله. د دې څه ضرورت دی مشرې اپا؟ سره د پاسه سي مونږ کنيډي ته ځو، هلته چې لاړه شي ټیک به شي. دې لکلې ورکا
د لیونتوب دورې راځي په هغې کینیډې ته به څنګه ځي او سکندر راته وی چې څه ګړبړ به وشي هلته لیونی نه ده هغه بس لږه یریږي که نه په دومره ډک کور کې چغې وخي هغه دورې پې راځي دا څه ښه خبره ده دوی ته وګوره اب هوای چې بدل شي نه به خپله ټیک شي مشرې اپا خورې سادي جوهي راته وی چې شپږ اتم میاشتې به علاج وشي د هغې نه پس به بلکل سمه څکه شي بیا مو خوښه چې چېرته یې بوځې زموږ در باندې څه یو خو د سلا حالت تاسې او بیا پردی وطن څنګه به سنبالې هغه یوازې دلته موږ ټول یو د سلا دا حال دی زه سلا یوازې چریم نشم پرېښودی یوازې خو دلته نشم پرېښودی وای په موږ ولې غوسه کې دا خبرې د خاوند ته کوه بېوسه سکندر یوه د داسې خوی ښځه او بلې په پاګلانو نه هم سر دی پاګله نه ده هغه زما سلا پاګله نه ده نو څه نفسیاتي مسله به یې ورته که نه ساتي اوس ګوره څه ناڅه خو شته دلته به د هغې علاج هم وشي ګوره جوهي چې د څه ذمهواري واخلي هغه کار وشي او بیا دلته موږ ټول یو ځینې څومره خیال ساتي د سلا او په خپل کور کې به اوسي هغه خوري مونږ کله ویلي دي چې هغه دې زموږ په سر کینی سکندر ووی نو مونږ وی په سر سترګو چې نن نسئ پله کمره کې پل کور کې چېرته څوک هم پردی نشته بیا ته داسې ولې یریږي سلا ووایه که نه د چا نه یریږي ته ټول وایي که نه کور کې چې زه نفسیاتي یم بابا مې هم ویل چې زه شی نه امیجن کوم او هغې نه یریږم څه امیجن کې ته څوک داسې تا ته ښکاري ولې ته یریږي وایه که نه ووایه څنګه شیونه دي څوک درته ښکاري د چا نه یریږي ته بیا خو دې بې وخته راشي د مرګ د فرښتې په شان نه اخ نه ټوخ راځه چې زه دننه هلو دا ولې زما راتلو سره تاسو تختې دي ځای نه ولې زما شکل پیري سره ملاویږي څه چېرته تاسو هغه پیري خو نه یې چې د چا په کتو باندې سلا ویریږي څنګه خبرې او سلا دا خبرې تا کړې دي که نه دې ته که نه ټولې خبرې دې ته مه کوه څه د راز خبرې د ځان سره هم ساته ته او تا ویم نو چا ته شلېدلې ډول ته بیا به ټولې دنیا ته وایي او بیا به قسمه قسمه خبرې کېږي هغه ټیک ده زه چې زه سلا لاړه به چې دومره ناوخته باندې څه دی اوس خو ما سلا له پان راوړی دی دومره لرې نه او خاص پان دی دا دې کې راجا جاني نه خوږ پان دی او دا داسې پان دی چې خوله کې کېږدي نو ویلی شي والا بس داسې فضول کارونه مه کوه جوهي ماما پوه شوې راځه سلا شکر دی چې ما کلک نیولو ده کنې دا خو به غورځېدلی و بدتمیزه جینکې سلا به دلته ځان سره ساتمه د هغې علاج به کومه چریم نه داسې نشي کېدی زه یریږم زه یریږم
دا ټولو کې تا خوره کړې ده که نه چې سلالي ونی ده او ته د هغې علاج کول غواړې ښه پوهېږم ډېره ښه پوهېږم زه چې ته دا هر څه د دې دپاره کوې چې سکندر ځان سره سیلاب ونیسي او ته زه څه سدو زه به تا ووژنمه ښه کله اوسه وره ژوندی به دې شم استازه ما تا ته ویلو چې زما توپونه لرې کوزه څومره ظالمه یې ته ته به هم لاړه شې سیلاب هم لاړه شي نو زه خو به یوازې شمه ای سیلابه دلته ځان سره ساتمه د هغې علاج به کومه کریم نه داسې نشي کېدی که سیلانې نو ته پاتې شه ما سره وایه که نه وایه که نه څه وایې ته ای نوشي بس کا اوس دا چهره کوزه کا څومره چې دم کې نو دومره به ترخیږي په هغه سادیه پای ګرمۍ نو راوړم تاله زه ځه پې پخی او ککیر جوړی سادي مړې دا پې راوړه که نه زه سکندر سره کنیډې ته نه ځم او که چا ما سره زبردستي وکړه نو زه به زهر وخورمه وای څه خبره ده اپا دومره خاموشي ولې ده مشر ورور خو ټیک ده که نه جوهي هغه سادیه د کینیډي ته تلو نه انکار وکړو انکار یې نه دی کړی دمکي را کړې ده که چرې چا هغې ته د تلو ووې نو زهر به وخوري یاره داسې څنګه کیدی شي اخو کاناډې ته د تلو په تیارو کې وه سکندره څه جګړه شوې ده که نه نه جوهي وروره د کور والو د دبو په وجه باندې تلو ته تیار شوې وه او هغه هسې هم ډېره بېخونده ده ما خو درته مخکې ویلي وو چې د سادیې څه مسلې دي نو اوس تاسو وایي که هغې دا حرکت په کنیډا کې کړی وې نو ما به څه کول زه خو به یې جیل ته کړی وم که نه وای مسافر کې به درته څومره مشکله شوې وي خدای مګه یاره هغې سره خبره کول غواړي په مینه دې تپوس وکړې څه نه څه وجه خو به وي که نه ای جویي که هغې زهر وخوړل او شنه بوشنه شوه نو بیا مشرې په هغې خو هسې خبره وکړه څه په رښتیا خو به زهر نه خوري ای نوشي هره ورځ په اخبارونو کې داسې خرابې خبرې چاپ کیږي ای خدای مکه که زموږ د کور داسې خبره چاپ شوه نو بیا لا حول ولا قوت سکندره اپا زما پکې څه کار نشته خو که تاسو راله اجازت راکوئ نو زه به سادیه بابي سره خبره وکړم او مشرې اپا جوهي خو هسې هم په خبرو ډېر ښه پوهېږي دله ډېرې زیاتې طریقې ورځي تاسو ورته ووایئ سادیه به پوهېږي دی نه نه خورې پرېږده دا د ښځو خاوند خپله معامله ده پرېږده چې په خپله یې سمه کي د بل چا پکې څه کار
دلته ښځه او خاوند به خپلې مسلې څنګه سمېږي؟ تاسو ټول حکم وکړو چې خپل بال بچ واخله او د نور منزل نه وځه. اوس هم وکړه سادې څه وویل؟ اوس زه څه وکړم؟ د هغې خپې لاسونه وتړم ځان سره یې بوځم؟ پرېږده که نه سکندره، په دې کې د غوسې څه خبره ده؟ ښځه ته کښېنه، ریلیکس یار، کښېنه یا خو به یې راوړم. زه در اوبه راوړم. ګوره سادي، ته بالکل مه پریشانه کېږه. زه به د کور والا سره خبره وکړم او چا کې دا جرأت شته چې تا ته څه ووایي؟ زه لا ژوندی یم. ګوره زه ښه پوهېږم چې ته دلته په مزو کې او هلته کاناډې ته چې لاړه شي نو څه به وکړې؟ هلته دومره اسان نه دی ژوند تېرول، ډېر زیات مشکلات دي. د موسم سختي ده، پردي خلک، پردی ځای او تا ډېر خوږ چې د ټولو مخکې د صفا انکار وکړو. زه دې ځل به زیاتې پیسې رالېږم، د ټولو خولې به بندې شي. ګوره ته او زه دا غواړم چې ته دلته اوسه، خپل کور کې په مزو کې. جوړي رو سره ما خبره کړې ده، هغه به د سلا علاج کوي او مشري ابا ته ما ویلي دي چې هغه سلا لږې حقوق ته رشته وګوري. اوس هغه واده کول پکار دي. تم سرشته وګوره که نه هغې دپاره. ته مور یې او میندې خو د لوڼو دپاره ډېر څه کوي او ته به هم داسې موارې په سر اخلي که نه. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا د کاناډې تلو نه انکار وکړو. ښه دې وکړل. ښه اوس چړه بند کړه پلیز. سلا ګوره دا دې سم نه دي وینځلي او دا لوښي دې اومه څه پورې نه دي ایښي. دا ته څه کې بچې؟ څو ځله مې درته ویلي چې په یو ځل کار سم کوه که نه. اسې ته کینیډې ته کتلې وې نو څومره به ښه وه، دې ټولو کارونو نه به خلاصه شوې وې ته. په سادي هم پته نشته څه وشو، ولې وې چې بس نظم کینیډې ته. ډېره غلطي وکړه هغې. زه یریږم